السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما دا یو خبر مخې راغو چې پاکستان سره د پاسپورت د پاره چې کوم لیمینیشن پیپر وی هغه کاغذ ور سره ختم شوی دی. ډیر زیات افسوس هم راغو چې دی حواله سره پرون د انډیا آکاش چوپرا یو ټویټ هم کړو چې پکې پاکستان ته پیغور کړو چې تاسو سره د جازونو د پاره پېټرول نشته دی، د پاسپورت د پاره در سره پیپر نشته دی او په ورلد کپ کې تاسو د قدرت په نظام باندې ډیپند کوئ. یو قسم له پاکستان ته پیغور کړو. دی ځکه دا زموږ د هغه سیاستدانو په مخ باندې سپېړه ده چې کوم سیاستدانان ځان ته ډېر ایماندار وي او وایي چې زه خو ملک بچاوم او څوک ورپسې انګلینډ نه راغو، څوک ورپسې د مطلب په خپلو جلسو کې قسمونه او قرارونه خوري چې زه به د ملک تقدیر بدل کړم. دا د افسوس خبره ده چې زموږ په ملک کې کاغذ نشته. یو خو د دې یو ریزن درله هم زه بیانوم چې ولې د لیمینیشن پیپر په پاکستان کې ختم شوی دی، ولې دا پیپر په پاکستان کې نشته. د دې شاله هم یو ډېره غټه وجه ده چې په هغې باندې هم ډسکشن کوو. خو بیا دې کې یو مین سوال دا هم اوچتېږي چې تاسو د پاسپورت دپاره لیمینیشن پیپر نشئ برابرولی، نو تاسو به عوام له نور څه سهولیات ورکړئ. چې تاسو عوام دپاره یو کاغذ نشئ جوړولی، یو کاغذ تاسو نشئ برابرولی، نو تاسو پاکستان عوام ته نور داسې څه ورکړئ چې هغوی له یو پرسکون زندګي په پاکستان کې ملو شي. نو ډېر د افسوس خبره ده چې په بهر ملک کې کم خلک ژوند تېروي او هغوی له داسې قسم خبر مخې له راشي، هغوی له ځان ډېر کیچه کیچه ښکاره شي. په دې بهر ملکونو کې نور ملکونو والا هم ژوندونه کوي چې هغوی له څومره سپورټ د خپل د مرګ د طرفې ملاویږي او زموږ ملک کې اکثر داسې خبر راشي چې زموږ دپاره باعث شرم جوړ شي. اوس دې ځای کې زه خبره کوم چې دا آکاش چوپرا باندې بعد کې خبره کوم، خو ټول نه پهله دا خبره زه کوم چې زموږ په ملک کې د پاسپورت د لیمینیشن پیپر ولې ختم شو. دې نه مخکې یو تقریبا یو میاشت نیمه مخکې ما یو ویډیو جوړه کړې وه چې په پاکستان کې هر ورځ په لکونو پاسپورټونه جوړېږي چې د پاسپورټ کوم معامله ده نو خپلې چوټیانې هم کینسل کړي د اتوار په ورځ هم ډیوټي کوي. نو دې په وجه باندې زیات خلک چې کوم دي زیات خلکو پاسپورت جوړولو په وجه باندې دغه لیمینیشن پیپر چې کوم دی په پاکستان کې ختم شوی دی. خو دا خو یو کاغذ دی که نه، یو لیمینیشن پیپر دی، داسې دومره ایکسپنسیو خو به نه کې ایکسپنسیو ویم نو په کار خو دا چې پاکستان ته چې کوم مطلب خامخا څه نه څه پرووایډ کول په کار وکړي. دا خو نه چې کاغذ هم دی نشي پرووایډ کول خپل د عوامو دپاره پاسپورت دپاره. یا کیدای شي دې شاله راتلونکی الیکشن دی او خلک ډېر زیات په باري مقدار کې بهر ملکونو ته روان دي، نو کیدای شي دې شاله حکومت دا وایي چې خلک بهر ملک ته لاړ نشي او الیکشن پورې پاتې شي، پاسپورټونه یې بند کړي، د لیمینیشن پیپر ختمېدل دا هم یو وجه ښایي چې لیمینیشن پیپر ختم دی. خو اصل کې ختم نه او که ختم نه وي او د عوامو له دا خبره شوکوي نو دا خبر خو ګوره په دنیا کې خورېږي که نه، دا خو ټوله دنیا ګوري، لکه دا خو نه چې دا صرف پاکستان والا ګوري. نو بیا هم دغه خبر چې کوم دی هم دغه میډیا والا راوچتوي او پاکستانیانو له پیغور ورکوي، څنګه چې آکاش چوپرا پرون یو ټویټ کړی و چې نه در سره د پاسپورت پیپر شته، نه در سره د جازونو پېټرول شته او په ورلد کپ کې هم د قدرت په نظام باندې ډیپینډ کوي. مونږ خو د قدرت په نظام باندې صرف په ورلد کپ کې نه، مونږ خو د ژوند په هر قدم باندې د قدرت په نظام باندې ډیپینډ کوو. الله پاک دنیا چلولو والا دی، الله پاک تقدیر بدلولو والا دی، الله پاک هر څه کولو والا دی. مونږ خو هر څه کې توکل الله کوو، په الله پاک باندې خپل توکل کوو، صرف په ورلد کپ کې نه. نو آکاش چوپرا له خو دا پیغام ډېر وځي چې مونږ په هر څه کې په الله پاک په قدرت په نظام باندې ډیپینډ کوو. جی الله پاک چلولو والا دی، الله پاک تقدیر بدلولو والا دی، الله پاک هر څه کولو والا دی. جی نو دا خو دې ځای کې زموږ هغه سو کال چې کوم ځان له ډېر پروفیشنل پالیټیشنز وایي نو هغوی دپاره ډېر باعث شرم دی چې تاسو یو د کاغذ ټوکړه د پاکستان عوام له نشئ پرووایډ کولی. نو تاسو ولې د دومره کورسو لپاره دومره منډې تړې وښئ او کوڅه په کوڅه ګرځئ. دغه عوامو له هم پکار دی چې په تاسو باندې څپیا کې درولي چې کله تاسو دوی په کوڅه غوښتلو له ورشئ، دغه عوامو له پکار دی چې تاسو په څپیاکو باندې ولي. جي د څپیاکو د ویشتو قابل یی. جي ډېر افسوس خبره ده. جي دا یو شړ غوندې ویډیو مخکې له هغه ما تاسو سره شریک کړم چې دا زموږ د وطن حال دی. ډېر افسوس. الله پاک ته زموږ په وطن باندې خپل رحم وکړي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. والسلام.